أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. سورہ ہود 20 نمبر آیت. پدې 20 نمبر آیت کې د کافرانو احوال ذکر کیږي او د هغوی دنیا کې چې کوم د اسلام مخالف کم څه کوي او د هغې ثمره ورته میلاویږي د هغې ذکر دی. او د دې سره سره د دوی د بغاوتونو د ګمراهۍ سبب بیانېږي چې دوی ولې ګمراه شوي دي او ولې د اسلام نه دومره لرې دي او خپل ځانونه په خپلو لاسونو باندې هلاکت ته ولې اچولي، نو هغه سبب به هم ذکر شي. یعنی یوې د آخرت حال ذکر کیږي او دویم د هغوی د ګمراهۍ سبب ذکر کیږي چې دا ولې ګمراه دي. الله تعالی وایي اولئک دغه کسان مخکې نه باس را روان دی چې په دین کې کوږوالی لټوي، په خپله باندې د قرآن منکر دي او دغه شان نور خلک هم د دین د لارې نه بندوي. نو دغه خلک لم یکونو دوی ندی معجزین، لم یکونو نو دوی معجزین فی الارض عاجز کوونکي الله تعالی لره په ځمکه کې. وما كان لهم من دون الله من اولیاء، او نه به د دوی دپاره بغیر د الله تعالی نه هیڅ قسم دوستان. د دې مطلب دا ده چې قیامت کې دوی د جهنم ته چې کوم پیشي کېږي، جهنم ته به راحاضرېږي او فرشتې به دې باندې لعنت وایي. نو د دې وجه دا ده چې دوی د الله تعالی د دین نه بغاوت وکړو، د الله تعالی مکمل نظام او قانون خو یې چیلنج کو، لیکن بزما کې بیا دوی نشوه کولی چې د الله تعالی مقابلې کړي وي او د الله تعالی د غریب نه ځان خلاص کړی وي او الله تعالی چې دوی له کوم عذاب ورکوي نو هغه عذاب یې بند کړی وي چې موږ له به عذاب هم نه راکړي، زموږ دونه زور شته. یعنې بغاوت د دین یې وکړو، خو د بغاوت نه وروسته به دا زور نه و چې ځان یې بچ کړی وي د الله تعالی د عذاب نه. دا مطلب یې دی. نو چې زور یې نه و نو ځکه الله تعالی جهنم غاړې ته حاضر کړو او جهنم ته یې ورچي. دا یو قسم له د غافلو خلکو دپاره، د ګمراه خلکو دپاره خبرداری هم دی چې تاسو د دین نه خلاف خو چلیږئ او بغاوتونه کوئ، د اسلامي امیرانو، حکمرانانو، د مسلمانانو، د علماو مخالفت خو تاسو کوئ، لیکن دا یا ساده چې د الله تعالی نه ګورې تښتېدی نه شي، پټېدی نه شي، د الله تعالی د قبضې نه بار کېدی نه شي او داسې هم پرېږدي نه. نو انجام یې دا شو چې په خپلو لاسونو باندې خپل ځانونه په خپله باندې خرابوئ. بیا د دنیا نظام داسې دی چې کله انسان مجرم شي او دی د خپل مخالف مقابله نشي کولی، نو د هغه ځګي نه لاړ شي او بل ځای کې پناه واخلي. یو طریقه خو دا ده. لکه زموږ عام د وطن دشمنان غداران د یورپ کې پراته وي، دلته چې سخت جرمونه وکړي لندن کې پناه والي. لیکن د الله تعالی نظام داسې دی چې الله تعالی د دغې مخنیوی او د دغې رد د مخکې نه وکړو چې اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون الله من اولیاء. دې کسانو نشو عجزه کولی الله لره په ځما کې چې ځان یې ته بچ کړی وي او تښتېدلي وي. بیا دویمه طریقه د مجرم د بري کېدو دا ده چې د مجرم زبردست کلک ملګري، تکړه ملګري، کله چې مجرم فساو شي نو هغوی راشي په زور باندې سړی خلاص کړي. نو د زور په وجه باندې، قوت په وجه باندې هغوی دباو واچوي خپل کسر آزاد کړي. دویمه طریقه یې دا ده. نو دوی خو تښتېدی خو نه شي، بل ځای ته خو نه شي تللی، لیکن دا دویمه طریقه به څنګه وي چې څوک راشي د الله تعالی نه خلاص کړي داسې به وشي. نو به دغه جواب په دې دویم آیات کې دی، په دې دویمه حصه کې دی چې وما کان لهم من دون الله من اولیاء، نه به دوی دپاره بغیر د الله تعالی نه هیڅ قسم دوستان. دلته کې اولیاء جمع د ولی ده، ولی په معنی د محافظ او بچ کوونکي سره را دی. یعنی د الله تعالی نه بغیر به داسې څوک را پیدا هم نه شي چې دوی د الله تعالی د عذاب نه بچ کړي. نو حاصل یې دا شو چې د الله تعالی عذاب او ګریف دا په دنیاوي جرمونو او د دنیاوي قوانینو باندې مقیاس کوه. دلته کې لارې شته، لیکن هلته کې لارې د مکملې باندې دي، بله هېڅ لاره نشته. په دین باندې د عمل کولو نه بغیر بله یوه لاره هم کولا نشته چې په هغه لاره سړی ورشي بچ پاتې شي. یضاعف لهم العذاب، زیاتولی به شي د دوی دپاره عذاب، یا دوچنده کولی به شي د دوی دپاره عذاب. دوچنده کولی به ولې شي؟ دې وجه نه به دوچنده کېږي چې یو په خپله باندې په دین او شریعت باندې عمل نه دی کړی، یوه سزا یې دا شوه.
او دویم جرم دا دی چې په دغه منحوسه خلو باندې د دین سپکاوی کړی دی، د اسلام خلاف زبردست نشریات کړي دي، خلک را پارولې دي، بغاوتونو ته لارې جوړې کړي دي، د اسلام خلاف خلک تیار کړي دي. نو لنډه دا شوه چې د دوی په وجه باندې ډېر خلک د دین نه بېلارې شوي هم دي. نو ډبل سزا ورته په دې وجه میلاویږي، یو د خپلې ګمراهۍ، بل د نورو مسلمانانو انسانانو د بېلارې کولو ګمراه کولو سزا به ورته هم میلاویږي. نو دا دواړه جرمونه چې رایوځه کړي نو دوی سزا به هغې نه ډبل شي. دې نه معلومه شوه چې د مجرمانو سزا دوه قسمه ده، یو سینګل د خپل کفر سزا ده، او دویم ډبل سزا چې د بل څوک یې ورسره هم ګمراه کړی. نو په دې وخت کې په دې زمانه کې ډېر حساس خو ځکه اوسېدل پکار دي او احتیاط پکار دی چې په الحال د ریکارډینګ او د انټرنیټ او د میډیا دور دی. په دې کې چې ته کوم جرایم خواره کې کوم کارونه او نشریات وکړي نو که ته قایل یې که ناقایل یې، خو دا به کوم زګن ته رسېږي او ستا په وجه به څومره خلک ګمراه کېږي. دغه شان د کې د بلیټوث سیسټم شو، دغه شان د میموري کارډو کې سندرې اړول راړول شو، میوزیک سینټرې شولې، نور شیزونه شو چې په دې طریقه باندې څومره فحش تصویران دي، څومره د اسلام خلاف غلط نشریات دي چې دې نه متاثر یم هغې نه متاثر یم، په اسلام اعتراض وکړه، په عالم اعتراض وکړه، په مذهب اعتراض وکړه، او دغه شان د شاعر الله سپکاوی وکړه، ګستاخي وکړه، مختلفو طریقو باندې فوټوشاپ باندې تصویران وران کړه او خوارې کې چې بس ما کار روان کړی دی. نو دا هغه کارونه دي چې که ته بیا قایل یو که نه قایل یې، خو دا مخکې چلېږي او دا جرایم مخکې رواني. نو د دې په وجه چې څومره خلک بېلارې کېږي نو خپل جرم د خپل دی، لیکن د هغې وبال هم ستا په سر دی. نو دې ځکه کې دا د هغه مجرمانو ذکر دی چې کوم مجرمانو د خپل جرم سره سره نور خلک یې هم ګمراه کړی، بېلارې کړی دی. په دې کې اهم کردار د میډیا او د صحافت هم دی. د دې چې کله صحیح استعمال شي لوی نعمت دی، چې کله غلط استعمال شي نو سنګین جرم دی. او همدا وجه ده چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه معظمه فتح کړله نو عام د معافۍ اعلان یې وکړ. فتح مکې په ورځ خلک راجمع کړو او خلکو ته یې وویلو چې زه نن تاسو ته هغه خبره کومه چې کومه خبره یوسف علیه السلام خپل وروڼو ته کړې وه، او داسې یې ویلو چې لا تثریب علیکم اليوم، نن ورځ به تاسو باندې هېڅ قسم تجاوز نشته، ما معاف کړي. نو زه هم تاسو ته بیا مکې والا چې تاسو ما ټول معاف کړي، هېڅوک به زما مجرم نه وي. اگر که زما ملګري شهیدان کړي دي او څومره ظلمونه یې کړي دي، خو چې نن دا د معافۍ خبره کوي، ایمان اظهار کوي، د ابو سفیان به کور کې پناه اخلي، په خپل کور کې پناه اخلي، اصلحه دی جنگ نه بیزاره کېږي، بس دې د معافۍ اعلان کوم، دا معاف دي، په دې زما څه نشته. البته هغه خلک به چېرته معاف نه کړم، او هغه خلک د خانقابي غلاف یې نیولی، پردی یې نیولې توره پرده، او په هغې پورې پناه اخیستلي، بیا هم معاف نه دي چې کوم خلکو د دین خلاف سپکاوی او نشریات کړي دي، د نبي علیه السلام سپکاوی او نشریات یې کړي دي، نو هغه خلک به چېرته نه معاف کېږي. په هغه زمانه کې صحابت او نشریات بلې طریقه باندې یو جتا به یو پیغام ویوړ نو ګڼې محفل ته به ځان ورسوه، هلته کې به دې واوره، بیا به ترې رالې، نو غم خادو ته به حاضرېدلې، حج عمرې ته به حاضرېدلې، پیغام به دې وایو. نو په دې وخت کې د نبي علیه السلام مخالفینو کې داسې کسان هم موجود وو چې ځینې شاعران دي او ځینې اصلي د دروغو خورولو والا کسان دي، افواګانې خورولو والا کسان، او دا کسان واقع راغلي خانقابي د پردې نیولي او توبې ایستي او کلمې ویلي چې موږ مسلمانان شو، لیکن د دې باوجود نبي علیه السلام د وینا مطابق صحابه کرامو دوی ګرفتار کړل، ژوندي ونیول، او ورته یې وویل چې موږ ته نبي علیه السلام داسې نصیحت کړی دی چې چا غلط نشریات کړي دي دین د خاطر را، د دین په مقابله کې چا غلط نشریات کړي دي، هېڅ د معافۍ صورت یې نشته، او دغه دې قتل شي. دغه کسان چې کوم دین تاریخ نقل کړي دی چې دا صحابه کرامو د حرم د حدودو نه بهر ویستل، هلته کې د ټولو نه سرونه کټله او مړې کړل. دې نه معلومېږي دا چې داسې کارونه په اسلام کې هم سنګین جرایم دي، لوی جرایم دي، څنګه چې د الله تعالی باندې سزا سخته ده، داسې په اسلام او شریعت او اسلامي نظام کې هم داسې خلکو حالات ډېر نازک جوړېږي. بیا نو ځکه د دې خلکو باره کې الله تعالی وایي چې د دوی عذاب به دوی چوندوي. اوس یې وجه ذکر کېږي چې دا خلک جهنم ته ځان اچوي، او د سپین آسماني ښایسته دین نه ولې باغیان دي او ولې بېلارې دي. ځینې خلک خو به دا خبره وکړي چې یاره دنیایي مفاد او مراعات یې مخې ته دي، څوک به وایي چې خبر نه دي، لیکن دا خبرې نه دي. اکثري خلک خبر هم دي، او اکثري خلک هغوی ته د اسلام او د دین نه دومره فایدې خلکو ته میلاویږي چې دومره په کفر کې دونه فایدې نه وي. نو معلومیږي دا چې دا خبره هم نه ده، بلکې اصل شی چې کوم دی نو هغه د دین سره نفرت، بغض، او د دین نه بایکاټ، چې دین نه لرې اوسېږي، چېرته کې درسونو ته نږدې نه شي،
د علماو محفلو ته نږدې نشي اثر در باندې ونه کړي. نو دغه نفرت او بغض چې کوم دی نو دا سبب د دې خبرې دی چې انسان باغی جوړیږي، خرابیږي. دې ځکه کې دغه وجه ذکر شوی د جما کانو یستطيعون السمع، نو دا خلک دا مجرمان نو یستطيعون السمع چې طاقت د اورېدو لرلې. څه مطلب د څه معنی نه راځي چې دا خلک کارنه نه وو، لیکن نفرت دومره لیول باندې و چې نشو کوله چې دین ته او شریعت ته وګي خودلې وزانې پوهه کړې وي، دای نشو کوله د سوجنه د نفرت ته وجنه د بغض د وجنه. وما كانوا او نو دي يبصرون چې لیدلی وي حق، یعنی زد او د کرکی د نفرت د وجنه دوی حق لیدل او اوریدل دوه ته تیار نه، لری لری بګرځیدل او چرته به هم په اسلامي درسونو کې اسلامي خپلو کې دوی نه حاضرېدل. انجام دا شو چې دا خلک باغیان شو او دسي باغیان شو چې الله تعالی جهنم ته ورواچول. فرشتو هم پس اعلان وکړ چې ګوره تاسو باندې الله تعالی لعنت دی او تاسو د الله تعالی په عذاب باندې اختی، او الله تعالی پس خپل پیغام هم جاری کړي چې دا هغه کسان د خلک الله تعالی د لارې نه بندي، هغه کې کوګوالي لټای، آخرت نه مني او دا خلک الله تعالی نشي اجازه کولای مخالفت کوي، خدای الله مقابله به کولای نشي او د دې خلکو د پاره به هیڅ حمایتي هم پیدا نشي. دا اعلان به ضرورت وشي. نو دا ولې کېږي دومره سنګینو حالاتو سره ولې مزار مخامخ کوي؟ وجه دا د جدید نفرت ته وجنه د دین درسونه نه اوري، دینی محفلو ته نه نږدې کېږي، حق لیدلو ته تیار نه دي، بس بغض کرکې نفرت لیونی کړي دي. او اسلامی تاریخ هم په دې گواه دی، تجربې هم په دې گواه دي چې کوم خلکو د اسلام سره څومره مناسبت دی او په اختیاراتو کې راغلي دومره خلکو ته زیاتې فائدې رسولي. نو چې څومره د اسلام سره مناسبت زیات دومره فائدې زیات رسولي او څومره د اسلام نه لريواله زیات دي دومره نقصان ډیر کړي دي. د تجربې ثابت کړل همیشه د پاره تمام تاریخ په دې باندې گواه دی. سترګې پټول جدا خبره ده چې سړی منکر چې چیز سم نه دی کړي، هغه جدا خبره ده، لیکن چې سترګې کله وګړي او معمولی غونې تاریخ مطالعه کې حقیقت هم دسي دی. نو دسي معلومه شوله چې د خلکو نفرتونه په دې بنیاد نه دي چې کړي دا خلک دولګي نه خراب دي او دیندار او مذهبي خلکو دې سره زیاتې کې دولګي نه وجني او د باقي ول ډېر سور کې دسي خبره نه ده، بلکې اصلي خبره څه شي؟ اصلي خبره دا چې ما یستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نه دا کسان د اوریدلو وس لري د نفرت د وجنه او نه د لیدلو وس لري، نو دغه انجام شو. او کله سیوی د مذهبي خلکو نه دوی تنګ وي خپوي، نو پکار د قرآن او حدیث په خپل مطالعه کوله، دینی کتابونو مطالعه کم از کم کوله کنه، په وخت منځ خو کوله دا شکر خو د مسلمانانو جوړ کړي وي. نو بیا به موږ ویلې چې د مذهبي خلکو نه خو خفغان شته، لیکن په خپل د مذهب سره سونه مين نه وګوره، لیکن ندی په ریکارډ کې تاسو یې نه چې منځونه دیانتداري رښتیا دې خبر نه ځکه خلک مستم غټه فاصله کې مفروض او په تاریخ کې چرته تاسو کتلې د داخله په درسونو کې تاسو لیدل نه چرته به کې نه ځکه چې ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نه دا ورېدلو واشتره نفرت کوي او نه دا لیدلو واشتره د بغض د نفرت د وجه نه ځکه په دغه حال باندې اخته دي. دای دنیاوی حال شو چې په دنیا کې د دې د گمراهۍ سبب دا دی، لیکن د خلکو انجام څه شي د چرته بزي. نو اولئک الذین د هغه کسان دي خسروا انفسهم خپل ځانونه تاوانې کړي دي. څنګه تاوانې کړي دي؟ د دې د جنت د لپاره په کار و جنت ګټلې وي، د الله رضا حاصله کړي وي چې دایمي ژوندۍ برابر شوی وي، لیکن داغه په مقابله کې دوی جنت مس کو او داغه بزد د جهنم مستحق شو. نو خسران او تاوان بیخي واضح. الله یوزل عنهم او رک بشر دوینه ما حق خبري کانو یفترون چې دې ځان نه جوړولې. کانو یفترون کې مفسرین دوه احتمال ذکر کړي، د دوانه یقیني دي. یو دا د دوی نه باورک شي هغه څه چې ځان نه جوړ کړیو، یعنی د چاته چې د خدای په نسبت باندې کتلی خدای په نظر کتلیو هغه خلک به دوی ته مخې ته را نشي، دوی به خلاص نه کی. دا مضمون هم یقیني دي داسې به کېږي. او د ځینې علماو رایې دا ده چې د هر سړی چې د اسلام مخالفت کوي د دین مخالفت کوي دوی ته څه قصې یادي څه افسانې او قصې جوړې کړي هغه بیانوي خلکو ته چې زه د اسلام نه دی وجه باندې بیزار یم، د مذهبي خلکو نه دی وجه نه جدا شوم او د دې وجه نه پلانکي سره ملګری شوم، ډېرې قصې ورته زده خو چې کله د قیامت دا سخته ویني نو بیا زول عنهم ما كانوا يفترون. دا ټول قصې منتاري تیسته یری شي هلته دا منتاري کار ورکوي نه او د یری او حیبت په سر راشي خبر تاوانو ته واضح شي نو بس دا ټول منتاري تیسته یری شي بیا کار نه ورکوي. نو الله تعالی وی اخرت احوال ذکر کوي چې وزول عنهم ورک بشردوین ما هغه خبري كانوا يفترون چې دې برزان نه جوړولې هغه خبري به ټول یری شي.
نو بده کې باطل خدایان، باطل د اسلام خلاف باطل قصې او افسانې دا ټولې به یریش. لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون، او خامخا یقینا دوی په آخرت کې ډیر تاوانیانی، اکثر ډیر خساره والا او خاسر هغه چې تاوان کړي دي، خسران خساره کړي ده، لیکن دینه مخکې نور خساره والا خلک هم شته. اکثرون هغه خلکو ته ویل کېږي چې دینه مخکې نور تاوانین خلک نه در تاوان اخیرا نه هدي بس دینه پورته نور نه. نو دی اکثرون ډیر زیات تاوان دي، جنت تلاړو د الله تعالی قهر او غضب ته متوجه شي، او ردی نورس ته چې کم دین او جهنم کې سزا هم د عام سزا غونډه کې نه بلکې ډبل سزا به ته ملاويږي. نو دا مکمل زبردست خساره والا